پنځمه سپاره دویم رکوع سوره نساء پنځم رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. یرید الله الله خوي ليبين لكم چې دا بیان کې تاسو ته احکام د شریعت ويهديكم تاسو ته لارې وښيي سنن الذين طریقې دا خلق من قبلكم چې تاسو نه مخکې ويتوب عليكم او تاسو توبه قبول کی والله علیم حکیم الله علم حکمت والے والله يريد ان يتوب عليكم الله دا اراده فرمای چې تاسو باندې خپل رحمت فرمای ويريد الذين اراده لري خلق يتبعون الشهوات سوک چې خپل خواهشات او تابعداري کوي ان تميلوا ميلا عظيما چې تاسو خسخا کول سره پلوئس خا کول سره تاسو خا کی به لارې کې دو سره یرید الله الله دا خوخی ان يخفف عنكم چې دای لري کې لستاسو نه دستاسو گناهونه یا احکام کم کی خلق الانسان ضعیفا دی الجد چې انسان کمزور پیدا کړل شوی دی یا ایها الذين امنوا ایمان ولو لا تاكلوا اموالکم تاسو مخری مالون خپل بینکم خپل مس کې بالباطل پناه کا الا مگر ان تكون تجارتا مگر کوي چیرته تجارت سودا ان تراد منکم دستاسو پر ځامن سره ولا تقتلوا انفسکم مخبل ځانونه قتل کوي ان الله کان بكم رحیما بشک الله پتا سو مهربان دی ومن يفعل ذلك او سوکم چې دا کارو کی عدوانا د دشمنی د جهته وظلما او زیاتوب له جهته فسوف نصليه نارا زرد چې مونږ بیا راکاږو اورته وکان ذلك على الله يسيرا الله ته دا ډیر آسان دی ان تجتنبوا كبائر کچیرته تاسو ځان وساتئ د لویو ګناهونو نه ما هغه ګناهونه تنهون عنه سنه چې تاسو ته منع شوی ده ونکفر عنكم سیئاتکم مونږ بس تاسو نه د تاسو ګناهونه لرې کو وندخلکم مدخلا کریما او تاسو به عزت ورزګي ددنکو ولا تتمنوا ما فضل الله به او تاسو هغه آرزو مکوئ چې الله فضل کړی بي په دې مال سره بعضکم بعض تاسو باندې علی بعض لبعضنا للرجال نصیب سړو لره حصه مما غسن اکتسبو چې دوی وګټي وللنساء یاخذ نصیب حصه مما اکتسبنا هغه چې دوی څه کمایوي واسال الله من فضله الله نه د فضل غواړي ان الله کان بكل شیء علیم بشک الله په هر شی باندې علم لري ولكل جعلنا موالیا او مونږ هر چا د پاره ولا ګرځول د مال مستحق مما غسنا ترک الوالدان چې پرېږدي مور او پلار والاقربون او خپل خلان والذین اغه خلق عقدت ايمانکم چې تاسو د دوی حلف برداری کړی وي فآتوهم نصیبهم تاسو دوی ته نصیبهم د دوی ایسور کوي ان الله على كل شيء شهید بشک الله په هر یو شیز گواه یعنی هر یو شیز الله تر مخه دی.